وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله. د ګناه نه ځان ساته، د ګناه په وجه د الله قهر، د الله غصه په انسان راښکته کی. هر ګناه د الله قهر ته دعوت ورکول. د سترګو ګناه والا چې موږ پکې هر ورځ آی روز مبتلا یو. دا قهر څه ته وایي؟ قهر صرف دې ته نه وایي چې د لوط علیه السلام د زمانې په شانتې کاڼي به راغورځېږي او دا به قهر. قهر دې ته نه وایي چې د عادیانو په شانتې د اسمان نه به اور راځي. قهر څه ته وایي؟ ګرمي چې موږ به وجني. قهر څه ته وایي؟ ګراني چې زموږ د برداشت نه به باري. قهر څه ته وایي؟ حاکم ظالم غل ډاکو به راځي، دا قهر دی. قهر څه ته وایي؟ بچی نافرمان نه منونکی، دا قهر دی. قهر څه ته وایي؟ د ښځې نه خاوند جاړي، خفه دی، پریشانه دی، دا قهر دی. قهر څه ته وایي؟ د ښځې نه خاوند د کوره راووت، دا قهر دی. قهر څه ته وایي؟ کشران نافرمانه شو، دا ټول قهرونه. دا ولې راځي؟ د ګناه د وجې. سلفو به ویل وایي ما نه چې ګناه وشي، ګناه په دوو ځایونو کې راته معلومیږي. زه پوهېږم په ځان چې ګناه رانه شوې ده. اول فی خلق زوجتي، د ښځې اخلاق خراب شي. روغه جوړه ښځه، سمه دمه نیکه ښځه، ښه ښځه، عمر مې ورسره کلونه وشو، 50 کاله، 80 کاله، 40. چې کور ته راشي بد اخلاقه، سر یې په لوپټه تړلی دی، مخ یې را پرېښی دی، خبرې نه کوي، غصه ده، بد کردار، بد الفاظ. وایي زه پوه شم چې دا قهر ولې نازل شي؟ دا ځکه چې ما نه ګناه شوې. د کورونه چې ورانېږي دا د ګناه د وجه. دویم سورلۍ خرابه شي، سورلۍ مزل نه کوي، ګاډی وران شي، دا وایي د ګناه وجه. بیا ورته وایي وإیاک والفرار من الزحف وإن هلك الناس. د جهاد نه تېښته مه کوه، میدان جنگ به نه پرېږدي. که دا ټول خلک شهیدان کېدل، شهیدان به شي، خو تېښته به نه مړه به شي. دا کبیره ګناه ده. بیا ورته وایي وإذا أصاب الناس، په خلکو مرګ راغی، وبا راله، طاعون راغی، کرونا راله، دا وباګانې دي. په علاقه کې مرض خور شو، خېټې خرابېږي او ټول خلک مړه کېږي. مخکې دا مرضونه د ټي بي بیماري به وسل به ورته ویلې، هر کور کې 3 او 4 به مړه کېدل. داسې مرض چې په یو کلي کې راغی، رسول الله علیه السلام فرمایي فثبت، په دغه ځای کې کلک پاتې شه، تخته مه، بیا به نه وځي.